باطل فرقو تجربه هر میدان حاضر حدیث راجمه کې د یو حدیث نه صراحتا نه کنایتا د دینه مروجه جشن عید میلاد النبی هغه نه ثابتېږي ورنه که ثابتېږي د دې میدان ته راشي چغې مې ورته والې باره کلیپونه ما وکړل یو کس هغه میدان ته نشي راتللی علاوه د کنزلونه د بدو ردونه دغه د دې کار دی نور دې ته هېڅ نه ورځي چغې مې ورته والې که څوک مرد مجاهد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وګوي عزتمند اورېدونکو د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دا زموږ 14 نمبر کلیپ دی مخکینی 12 کلیپونه هغه ذکر شو په دې باره کې چې کوم اهل بدع دي مبتدعين دي د هغوی مخکې دعوا وغیره بیا د هغو شبهات د هغې دلایل هغه جوابات هغه ذکر شو په دې کلیپ کې د دې نه پس هغه مونږ خپل عقیده دعوا وغیره هغه به پیش کوو بیا په هغې باندې دلایل هغه به پیش کوو په دې باب کې چونکې دی هغه دغه خبرې اکثر کوي چې پلان کې عالم هغه لیکلي چې جایز دي یا پلان کې عالم وایي جایز دي نو دلته چې زه کوم دغه کوم نو هغه به زه پیش کوم د حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علي تانوي رحمه الله د دې حواله هم دی یو ذکر ورکړی و د هغې جواب ما مخکې ذکر کړی و د حاجی صاحب حاجی امداد الله مهاجر مکی صاحب د هغې به دغه کې دا کتاب د اصلاح الرسوم په دې کې تانوي صاحب پوره تفصیلي هغه خبره ذکر کړې ده د دغه پوره تفصیل هغه خلاصه تاسو ته ذکر کوم او هم دقه زمونږ په نیز باندې چې دی نه هغه زمونږ نظریه عقیده دقه زمونږ تانوي صاحب د دې لپاره هغه 3 صورتونه لیکي وی اولنې صورت دا دی یو مجلس دی په هغې کې قیودات حرام کم د حرام قیود چې دي ناجایز قیود هغه پکې نه اتفاقا خلک جمع شوي دي یا پکې د ورځې تعین نه یعنې کم چې د 12 ربیع الاول دا تعین دي تعین شرعي ګڼي دغه تعین پکې نه عامو حالاتو کې هغه یو مجلس دی په دغه مجلس کې تعینات قیودات وغیره نشته دی او څومره ناجایز کارونه بیا قیام او اسراف او دغه رنګې چې دی نه هغه جلوسونه وغیره روډونه بندول دغه رنګې چې دی نه هغه نور داسې کوم خرافات د نبی علیه السلام د روضې هغه ماډل جوړول په دې کې چې دی نه هغه د نعتخوانۍ سره هغه ساز وغیره او په د ګانو بجانو په قیوداتو او د هغې په قواعدو باندې هغه نعتونه وغیره څومره چې دی نه هغه حرام قیدونه دي ناجایز حرام مال لګېدل خپل شهرت وغیره د دې نه پاک یو مجلس دی بیا دغه مجلس په دې کې د نبی علیه السلام د سیرت تذکره هغه کیږي په دې کې احکامات بیانېږي امر بالمعروف نهي عن المنکر کیږي نو دا زموږ په نیز باندې هغه صحیح دی نو یو صورت د مجلس هغه دغه دی نو دا بالاتفاق جایز دی یو صورت د مجلس هغه دی چې هغې کې تعین شرعي د 12 ربیع الاول کیږي بیا په دغه مجلس کې چې دی نه هغه قیام وغیره په دغه نیت او عقیده باندې چې نبی علیه السلام د مجلس ته هغه تشریف راوړي او خلک پاسي د حد نه زیات هغه چراغا بلپونه لیټونه اسراف وغیره کیږي چې د هغې په باره کې الله پاک فرمایي ان الله لا يحب المسرفین الله پاک اسراف کوونکي نه خوښوي حرام مال هغه به دې کې استعمالیږي مسلمانانو ته هغه تکلیف رسیږي روډونه بندیږي د نبی علیه السلام د روضې مبارکې هغه ماډل جوړیږي بلکې نن سبا خو کیکونه هغه هم کټ کیږي او هیپي برډې چې دی نه هغه ویلی کیږي په ویډیوګانو باندې هغه موجود دي هغه چې دی نه هغه ویلی کیږي او نن سبا خو هغه ګډاګانې ډانسونه په بازارونو کې پټکي وهلي هغه ګډاګانې وغیره کوي نو یو مجلس هغه دغه دی نو په دې کې څومره حرام قیدونه دي هغه راجمع شوي د هغې مجموعه ده نو دا زموږ په نیز باندې هغه ناجایز دی حرام دی بلکې بدعت دی چې څه ورته وایي حرام بدعت د دې دا 2 مجلس شو دریم مجلس د هغه دی چې په هغې کې قیودات حرام نه وي بلکې قیودات پکې جایز وي دا څومره حرام قیودات چې ذکر شو دا پکې نه خو څه قیود داسې وي چې په هغې کې جایز قیودات وي مثلا په 12 ربیع الاول نه کوي خو د ربیع الاول په میاشت کې یو پروګرام کوي هغې له نوم د عید میلاد النبی ورکي بیا په هغې کې چې دی نه هغه دی وایي مونږ تلاوت او بیان او نعتخواني وغیره او بیا پکې قیام کوي په دې نیت باندې چې د نبی علیه السلام تذکره کیږي او په دغه تذکره کې صرف د نبی علیه السلام د عصمت د وجې نه هغه قیام وکړي
وغیره وغیره. نو په دې باره کې هغه تانوي صاحب تفصیل کوي. دا دریم نو تانوي صاحب فرمایي چې دا صورت په دې کې خو د ناجایزوالي څه دغه نشته دی، لیکن بعضې خبرې داسې وي چې د هغې د وجې نه دا صورت هغه هم ناجایز ګرځېږي. هغه تانوي صاحب چې دی نه هغه د دریم صورت هغه پوره تفصیل هغه ذکر کوي. دا تاسو ته د تانوي صاحب عبارت زه وایم. تیسری صورت وہ محفل جس میں نہ تو پہلی صورت کا سا اطلاق و بے تکلیف ہو اور نہ دوسری صورت کی طرح اس میں قیود حرام ہو، بلکہ قیود تو ہو مگر ایسے قیود ہو جو خود اپنی ذات میں مباح و حلال ہے، یعنی روایات بھی صحیح و معتبر ہو، بیان کرنے والا بھی ثقہ دیندار ہو اور محل شہوت بھی نہ ہو، مال بھی اس میں حلال و طیب صرف کیا جائے، آرائش و زیبائش بھی حد اسراف تک نہ ہو، حاضرین محفل کا لباس و وضع موافق شرع کے ہو، اور جو اتفاقاً کوئی خلاف شرع ہیئت سے حاضر ہو جائے تو بیان کرنے والا بشرط قدرت امر بالمعروف سے دریغ نہ کرے، اسی طرح حسب موقع اور ضروری احکام بھی بیان کرتا جائے، اگر کچھ نظم ہو تو قواعد موسیقی سے نہ ہو، مضمون اس کا حد شرع سے متجاوز نہ ہو، لوگوں کو بلانے اور اطلاع کرنے میں مبالغہ نہ ہو، کسی ضروری عبادت میں اس مجمع سے حاضر ہونے سے خلل نہ پڑے، بانی کی نیت بھی خالص ہو، محض امید برکت و محبت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باعث ہو، اور اگر صیغہ ندا کسی کلام میں ہو تو قرائن قویہ سے اعتماد کامل ہو کہ حاضرین کم فہم نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر و عالم الغیب سمجھے گے، اور بھی جمع منکرات سے پاک ہو، مگر اس میں یہ امور بھی ہے، شیرینی یعنی سخوراک تقسیمول خواگا، و قیام و فرش و منبر و بخور و عطر اور مثل اس کے جو اپنی ذات میں خلاف شرع نہیں، یہ وہ محفل ہے جو نہایت احتیاط والوں میں شاید کہیں شاذ و نادر پائی جاتی ہو، ڈیر کم بچرتا اگر کا مندلے کی گی، پس ایسی محفل نہ تو پہلی محفل کی طرح علی الاطلاق جائز اور نہ دوسری محفل کی طرح علی الاطلاق ناجائز، اور جائز ہونے میں تفصیل ہے جو عن قریب معروض ہوتی ہے، مگر قبل بیان اس تفصیل کے چند قواعد شرعیہ معروض ہوتے ہیں جو فهم تفصیل میں معین ہوگی. بیا قواعد شرعیہ ورکړي. دا دریم صورت دی. وس د دریم صورت تانوی صاحب هغه وروسته بیا تفصیل هغه ذکر کوي په صفحه نمبر 115 باندې. اب تیسری صورت کی جواز و عدم جواز کی تفصیل سننا چاہیے، وہ یہ کہ قیود مذکورہ چونکہ فی نفسہ امر مباح میں ہے، اس لیے ان کی ذات میں کوئی خرابی نہیں، نہ ان کی وجہ سے محفل میں کوئی ذاتی ممانعت، لیکن اس وجہ سے اگر کوئی فساد و خرابی لازم آنے لگے. پدې خو فی نفسی سے خرابی نشتی، خو ته چې دا کوم محفل کې د دې د وجې نور څه خرابیانې هغه لازم راځي، تو اس وقت ان امور اور اس محفل کو اس عارض کی وجہ سے ممنوع و ناجائز کہا جائے گا. دیکھو فی نفسی دا محفل بیا ناجائز نه ګرځي، نور کم د بهر نه چې کوم داسې دغه راځي د دې محفل د وجې نه خرابیانې لازم راځي، د هغې د وجې نه دا به هم ناجائز وي، اور اگر کسی قسم کی کوئی خرابی لازم نہ آئے تو وہ امور بھی بہر خود مباح رہیں گے. چنانچہ قاعدہ دوم سے کہ حکم واضح ہے. اب دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ آیا ہمارے زمانے میں ان مباحات کی وجہ سے کوئی خرابی لازم آ رہی ہے یا نہیں. وروسته پوره تفصیل کوي چې زموږ په عام دغه کې د دې د وجې نه خرابي راځي که نو، بیا وروسته وایي دومره خرابیانې راځي د دې د وجې نه چې په عام د فرض منځونو دپاره خلک دومره اهتمام نه کوي لکه څنګه چې د دغې محفل دپاره کوي. د عام فرض منځونو دپاره دومره په اهتمام سره خلک نه رابلي څنګه چې دغه محفل ته رابلي. د عام فرض منځ په پرېښودلو سره څوک دومره د ملامت هغه قابل نه ګرځي څنګه چې د دغې محفل په پرېښودلو سره د ملامت هغه قابل ګرځي. منکر خو یو طرف ته چې څوک هغه پرېږدي هغه هم چې دی نه هغه ملامته کوي، نو دا د فرضونو چې دی نه هغه هم درجه اوچته کړه، نو هغه بیا مخکې د دې پوره تفصیل هغه ذکر شوی. او دغه رنګې چې دی نه هغه دا قیام کم کوي، د دې د وجې نه د عوامو ذهن هغه په دې طرف ته ځي چې نبی علیه السلام د مجلس ته هغه راځي، اگر که دا پاسېدونکی دی په دې نیت پاسي چې بس نبی علیه السلام د عظمت دپاره صرف تذکره وشوه د عظمت دپاره، لیکن راتلونکي خلک هغه به بیا عوام هغه به دا تأثر علي چې دا قیام دا د نبی علیه السلام د حاضر ناصر عقیده ده او نبی علیه السلام په دې مجلس کې راغی، د دې وجې نه چې دی نه هغه مونږ پاسو. بهرحال ډېر داسې خرابیانې دي چې هغه بیا د دغې مجلس د وجې نه راځي، لهذا د هغې خرابیانو د وجې نه دغه مجلس چې دی نه هغه هم ناجایز دی، ځکه دغه مجلس ته بیا په دغه وخت کې هغه ضرورت هغه نشته دی چې دغه مجلس سړی وکړي په بله موقع باندې دې وکړلی شي، په بله میاشت کې دې هغه وکړلی شي چې دغه خرابیانې هغه د هغې د وجې نه لازم رانشي. نو په دې باب کې زمونږ جوابي دعوا ورته وویلی شي، جوابي دعوا ورته وویلی شي، ځکه د دې دعوا مخکې هغه ذکر شوي او ځکه بن وجین هغه موږ مدعیان هم یو او مدعا علیهم یو. نو زمونږ دعوا یا جوابي دعوا هغه دا د مروجات جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم بدعت دی. د دې تفصیل هغه دا دی، موږ اهل سنت والجماعت علماء دیوبند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ولادت باسعادت باندې خوشحالي کول
او بغیر د قیوداتو او التزام نه بیانات، نعتخوانی، صدقه، خیرات کول، روزه نیول، نوافل کول او درود شریف ویل او په دې سره حضور صلی الله علیه وسلم ته ایصال ثواب کول باعث اجر او ثواب ګڼو. په دې کې اختلاف نشته زمونږ او د دې. لیکن مروجه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دا نن سبا چې کوم کیږي، خاص کر په 12 ربیع الاول په طور د عبادت چې د دې عبادت کړي، په طور د عبادت چې نن سبا بریلیان مناوهي او په هغه جلسه او جلوس کوي، کوم جلوسونه هغه وباسي او د روزې د نبی علیه السلام د روزې ماډل جوړي، چراغا کوي، جنډې لګوي، خاص کر د نبی علیه السلام د تشریف اوري عقیده لري، یعنی نبی علیه السلام زموږ مجلسونو ته راځي او په دغه نیت باندې قیام کوي. د دین علاوه نور چې دنه هغه کم خرافات کیږي، د چې دنه هغه کیکونه کټ کوي، ګډاګانې کوي، څومره چې دنه هغه مسلمانانو ته تکلیف رسوي، نو دا مروجه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د مختلف شرکیاتو، بدعاتو، ممنوعاتو او خرافاتو مجموعه ده. اول نوٹ یاد ساتئ، زمونږ بحث هغه زمونږ بحث په میلاد کې نه دی، ځکه میلاد دا پیدایش، میلاد النبی نه مراد پیدایش د نبی علیه السلام. د دې نه خو یو مسلمان یو طرف ته کا بلکې کافر هم د دې نه منکر هغه نشي کېدلی. نو دا یو یاد نوټ سیا، نو د دې وجې نه که څوک دوکه ورکوي په دې چې په یو روایت کې یا د حدیثو په یو کتاب کې د میلاد النبی لفظ ذکر شوی دی، نو په دې سره که دې دوکه ورکوي په دې خبرې چې د دې نه مراد دا مروجه جشن عید میلاد النبی نه، دا به دجل او دوکه وي. نو یاد ساتئ زمونږ بحث او مسله په میلاد النبی کې نه، د دې نه هېڅوک خلاف نه دی، د دې نه خو مسلمان نو بلکې کافر ته هغه هم خلاف نه دی، دا خو بدیهي خبره. او دویم خبره، زمونږ خبره په خوشحالۍ کې نه ده چې خوشحالیږي څوک او څوک خوشحالیږي، نو زمونږ بحث په دې کې هم نه دی. خوشحالیږو مونږ هم او دی هم. خوشحالۍ منا وهلو طریقه کار څه دی؟ اختلاف په دغه ځای کې دی. د خوشحالي منا وهلو طریقه کار ګډېدل دی او که نه دي، نو دا خو د ډمانو طریقه دی چې بس هغه خوشحالیږي او ودونه یې وکړه او خوشحالیږي چې بیا ډانسونه کوي او ګډېږي، دا خو د ډمانو طریقه ده. نو آیا د خوشحالۍ 12 ربیع الاول راشي، د نبی علیه السلام پیدایش دی، نو پیدایش چې دی نه هغه خوشحالېدل، نو د خوشحالېدو بیا څه مطلب دی؟ نو هغه خوشحالي کول، خوشحالېدل، نو په دې کې زمونږ بحث نشته دی. که دی بیا په دې باندې چاله دوکه ورکوي دا به هم دجلي چې دی خوشحاله نه دي، د نبی علیه السلام په راتګ باندې مونږ خوشحاله یو، خو د خوشحالېدو مطلب دا نه دی چې مونږ ډانس شروع کړو. نو په خوشحالۍ کې هغه زمونږ بحث هغه نشته دی. دا دوه نوټونه به هغه یاد ساتئ. اوس مونږ هغه خپل دلایل شروع کوو. د ټولو نه اول دلیل زمونږ سره هغه قرآن دی، دویم دلیل احادیث، دریم هغه اجماع د امت، څلورم قیاس اجتهاد د مجتهد. اولنی دلیل هغه قرآن مجید دی. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي قل ورته ووایه پیغمبر اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. دغه رنګ بل آیات کې راځي اطیعوا الله والرسول، بل آیات کې راځي اطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون، بلکې ګڼ آیتونه کې داسې راغلي دي چې د الله اطاعت وکړئ، د رسول اطاعت وکړئ. نو د الله اطاعت هغه قرآن مجید دی، مطلب د قرآن مجید اطاعت او تابعداري وکړئ. قرآن مجید کې چې څه دي هم په حق چې دی ومنئ، او ټول قرآن مجید هغه په دې باندې ګواه دی چې ټوټل قرآن مجید هغه ولټاو. د قرآن مجید د یو آیات نه صراحتن نه کنایتن بلکې په یو طریقه باندې هغه هم د دې مروجه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم چې دنه هغه نه ثابتېږي. نو چې نه ثابتېږي نو لهذا دا صحیح نشو دی. اول دلیل زموږ سره هغه قرآن دی او قرآن کې چې دنه د هغې تذکره نشي. دویم احادیث د نبی علیه السلام. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي قل ورته ووایه پیغمبر ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که تاسو زما سره محبت کوئ، که تاسو د الله سره محبت کوئ نو زما اطاعت او تابعداري وکړئ. ای پیغمبر ته ورته داسې ووایه. نو د نبی علیه السلام اطاعت او تابعداري د احادیثو اطاعت او تابعداري اصل کې مراد ده. بل آیت کې راځي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، ستاسو دپاره پر د الله د رسول په اسوه او په سیرت او په احادیثو کې چې دی نه هغه یو ښایسته نمونه ده. نو دلته احادیث مراد دي. نو احادیث په ټوله مجموعه د احادیثو راجمع کې د یو حدیث نه صراحتن نه کنایتن د دې نه مروجه جشن عید میلاد النبي هغه نه ثابتېږي. ورنه که ثابتېږي د دې میدان ته راشي چغې مې ورته ووالې 12 کلیپونه ما وکړل، یو کس هغه میدان ته نشي راتللی علاوه د کنزلونه د بدو ردونه دغه د دې کار دی، نور دې ته هېڅ نه ورځي. چغې مې ورته ووالې که څوک مرد مجاهد در پکې وي میدان ته راتللی شي پېشته شي. خو بهرحال احادیث څومره مجموعه ده هغه ټول راجمع کې په هغې کې د یو حدیث نه اشارتن نه دلالتن نه صراحتن نه کنایتن
په هیڅ طریقه باندې چې دنه هغه د دینه مروجه جشن عید میلاد النبی هغه نه ثابتېږي. دریم دلیل زموږ سره خلفای راشدین، دور د خلفای راشدینو دی. نبی علیہ السلام فرمایي علیکم بسنتي، تاسو باندې زما سنت لازم دی، سنت خلفای راشدین او د خلفای راشدینو سنت او طریقه کار به تاسو لازم دی. او د خلفای راشدینو زندگی دی اوچت کی، په هغې کې ورته هم زما چیلنج دی. د خلفای راشدینو زندگی دی هغه اوچته کی، د هغې کې دی د یو خلیفه راشد نه هغه دی وښی چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ، عمر رضی الله تعالی عنہ، عثمان رضی الله تعالی عنہ، علی رضی الله تعالی عنہ یو خلیفه راشد دی چې کوم دا جشن عید میلاد النبی مناوي، په دې کې د یو خلیفه راشد چې دنه هغه دی وښی چې هغه په دقیق طریقې سره دغه چراغا کړي دي، دغه جلوسونه یې ویستلي دي، دغه ګډاګانې کړي دي، یو دی وښی بسم الله دی کی زما چیلنج او دی میدان ولګئ او په هغه کې چې دنه هغه به بیا پته ولګي. نو د خلفای راشدینو زندگی په هغې کې چې دنه هغه دی هم نشي ښودلی. دلیل نمبر 4 دور د صحابه کرامو د 110 هجری پورې. د صحابه کرامو دور نبی علیہ السلام فرمایي مخکینی امتونه 72 فرقې شو، زما امت په هغه 73 فرقې جوړ شي، كلهم فی النار، ټولې به جهنم کې مگر یوه ډله هغه به جنت ته ځي. خلک تپوس کې صحابه هغه څوک دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي ما انا علیه و اصحابي، زه چې په کومه طریقه یم، زما صحابه چې په کومه طریقه باندې دي هغه طریقه هغه ډله چې دی نه هغه به جنت ته ځي. او د صحابو دور د 110 هجرۍ پورې هغه ولټوه، وګوره یو صحابي نه هغه دې نشي ثابتولی، ورنه په دې هم دې ته زما چیلنج دی یو صحابي دې وښی چې هغه دې د جشن عید میلاد النبي هغه مناو کړی دي چې په کومه طریقه باندې هغه مناوئ. دور د صحابه کرامو هغه زموږ دپاره دلیل دی. صحابه نبی علیه السلام فرمایي اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، زما صحابه په مثل د ستورو دي، په کم یو پسې چې ورپسې شوئ تاسو په هدایت یئ. نو یو صحابي دی هغه دې وښی، ورنه په دقه که یو صحابي دی خو چې د دې نه مروجه جشن عید میلاد النبي هغه هم مناو کړی وي، زه به چې دی نه هغه دې ته لیکل وکړمه، موږ به چې دی نه هغه هم د دې سره مناو. ورنه که د یو صحابي نشي ښوولی توبه دې وباسي، خپل رب ته دې جړا وکړي، توبه دې وباسي، عوام دې نه ګمراه کوي، آخرت کې به خپل رب ته هغه څه جواب ورکوي. دغه رنګې دلیل نمبر 5 دور د تابعینو د 170 هجرۍ پورې. او دلیل نمبر 6 دور د تبع تابعینو. په دې باره کې نبی علیه السلام فرمایي خیر الناس قرني، غوره خلک چې دی نه هغه زما زمانه ده، ثم الذین یلونهم، بیا چې د دې سره کم نږدې دی د صحابو دور، ثم الذین یلونهم، بیا د دې سره نږدې او دور د تابعینو او د تبع تابعینو ته هغه مراد دی. نو که دې د دور د نبی علیه السلام کې نشي ښودلی، د صحابو خلفای راشدینو په هغې کې نشي، د صحابو په دور کې دی وښی، که په هغې کې نشي د تابعینو او د تبع تابعینو په دور کې دی وښی، په دې کې هم دې ته زما چیلنج دی، دې هم په هغې کې هم نشي ښوولی چې په تابعینو یا په تبع تابعینو کې چې دې چې دی نه هغوی هغه کار کړی دی چې نن هغه مروج کم کارونه کوي، هغه کار یې هغه کړی، ورنه پیش دی کی په هغه ځای ورته چې دی نه هغه لیکل کوم، موږ به هم د دې سره هغه شروع وکړو. نو دا زمونږ هغه شپږ دلایل شو په دې موضوع باندې. اوم نمبر دلیل انشاءالله آئنده کلیپ کې به هغه ذکر کوو. آخر دعوانا